الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. معزز علماء کرام، مدرسۃ البنات کی راجم شو طالبات اور معلمات، د بهر نا راتلونکو میلمنو، انتہائی د خوشحاله موقع ده چې نن د جامعه کې یو طرف ته د مشکات المصابیح ختم دی، بل طرف ته د قرآن کریم ختم دی. دا دو خوشحاله شوي او زمونږه د شیخ او مرشد د قائد محترم د علاقې ته راتلل دا بله خوشحالي ده. محترمو مسلمانانو، د دې کوم کتاب چې ختم دی د دې کتاب نوم دی مشکات المصابیح. دا اصل کې د دوو کتابونو مجموعه ده. یو کتاب مصابیح السنه چې دا امام حسین بن مسعود البغوی رحمه الله دا اغي لیکلو. بیا صاحب د مشکات محمد بن عبد الله الخطیب التبریزی رحمه الله پاغي کې اضافه وکا او سلگ بدلونه پکې وکاو. مصابیح السنه کې د صحابی نوم 9 درج دارنګ ورسره چې د کوم کتاب ناغش شوی او داغه اندراجم نو شوی. خطیب تبریزی رحمه الله دغه اهتمام وکاو چې حدیث د کوم صحابی دی هغه درج کا ورسره حواله ذکر کا. مصابیح السنه کی امام بغوی رحمه الله اغي دو حصے هغه جوړ کړي وي. دارنګي امام تبریزی رحمت الله علیه هغه هر باب 3 حصے ګرځولې دي. دارنګي مصابیح السنه پائے کے 4434 روایاتو. خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ پائے کے 1516 روایات نور اضافہ کو. د مشکات ټول حدیث 5945 یعنی 55 کم 6000 روایات شورے د کتاب الایمان نکړي. زکه محترمو چې ایمان نی بیا د علم د دین د زدکړې د قرآن د زدکړې د دې هیڅ پیدا نشتا. ډېر لوی خلک شتا انګریزانو کې پروافضو کې چې هغه ډېر لیکل کړي دي محترمو، خو چونکې ایمان پکې نشتا نو داغي هغه مهنت داغي سفیده نشتا. دا په مونږ او تاسو د دور کې د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی چې الله زمونږ او تاسو تعلق د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره راوستي دي. محترمو،
عقیده مزدکا د دې جماعتنا، قرآن مزدکو د دې جماعتنا. د دې جماعت په مونږ ډیر احسانات دي که مونږ او تاسو د دې جماعت د دې تنظیم او د دې د مشرانو شپه ورځ شکریا ادا کوو نو دا کمه ده. په مونږ باندې د دې جماعت څه حقوق هم دي. ډیر خلک وي مونږ ته جماعت څه وکړه، جماعت دا وکړه چې تا ته یو داسې لار وښوده چې هغه جنت ته تلو واله لار ده. دا غټ احسان نه دی څه، خو دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې هغه احسان فراموش دي. دا اخیری روایت د بحث بن حکیم عن ابیه عن جده نه نقل دی، او د بحث اکثر روایت د پلار نه او داغه د نیکه نه په دې ترتیب سره منقولی. داغه نیکه د بحث نیکه معاویه بن حیدا هغه د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي. فرمایلی فی قوله تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس. د دې آیت تفسیر نبی علیہ السلام کړی دی. ځکه محترم مسلمانانو دا د احادیثو د اصولو پای کې یو سبق دی چې قرآن کریم مونږ د احادیثو نه بغیر پاغي نشو پوی دی. دنیا کې داسې خلک شته مخکې ادوارو کې مو ړومبې صدې کې نو دا رستو بیا پیدا شوي چې هغوی په احادیثو اعتراضات شروع که په بعضې احادیثو. بیا رستو څه خلکو هغوی مکمل د احادیثو نه انکار وکړه، اعتراضات شروع که. کله وی قرآن کریم کامل مکمل کتاب دی نو احادیثو ته پکې څه ضرورت دی. کله وی دا احادیث څنګه ولیکلی شو، د نبی علیہ السلام په زمانه کې خو لیکل نو، ولی نو نور ګڼ اعتراضات د هغې علماو وخت په وخت جوابات کړي دي. نو دا وګوره د کنتم خیر امتن تفسیر نبی علیہ السلام کوي چې تاسو غوره امت یې، کنتم خیر امتن، تاسو د الله په علم کې مخکې نه غوره امت وې، یا تاسو مخکنو کتابونو کې غوره امت وې، یا تاسو لوح محفوظ کې غوره امت وې. کنتم خیر امتن اخرجت للناس. تاسو صرف ځان له فیدې رسول د پاره نه ښه. مخکې زمونږ محترم رور مفتی صدیق اکبر سے په انسانیت خبره وکړه. نو اصل انسانیت دا دی چې دغه د نورو انسانانو احساسي تاسو خلکو د پاره استشي وي، خلکو ته فایده رسوي. او زما په خیال غټه فایده دا ده چې خلکو ته د قرآن علمونه، عقیده، توحید او سنت. بعضی ساده مسلمانانی وی پلان کیږي کې مدرسه د ډیر خسته تجوید دی پکې او قرا محترمو که ډیر تجوید او ډیر حروف او ډیر علمونه او ډیر پګړی او ډیر طالبان او غټه اداره په جربونو مدرسه، خو چې توحید او سنت پکې ني نو سبه کې وسره. نو د دې کنتم خیر امتن تفسیر نبی علیہ السلام نه داسې منقول دی. نبی علیہ السلام فرمایلیو انتم تتمون 70 امتن، تاسو پورا کوي او یا امتونه، یعنی مخکې ګڼ امتونه تیر شوي، تاسو د هغې اتمام کوونکي یې. خو په هغه ټولو امتونو کې انتم خیرها واکرمها علی الله، تاسو په هغه ټولو کې غوره یې او الله باندې ډیر زیات ګران یې. دا د دې امت دپاره یو لوی اعزاز دی. کومو بناتو چې مشکات المصابیح اختتام ته رسول دی هغوی ته مبارکباد، د هغوی استادانو ته مبارکباد. چونکې شیخ صاحب محترم تشریف آوری کړې ده، نو چې کله مهمان خصوصي راشي او بیا بیان کیږي نو دا ډیر بده خبره ده. او زه خپلو ملګرو ته علماء کرامو ته دا درخواست کوم چې کلم چېرته یو پروګرامي او کم شخصیت ته انتظاري چې هغه څنګه اجتماعات راشي نو بس بیا فوراً بیان ختمول غواړي، بیا هغه په خلکو باندې هم ښه نه لګي. الله تبارک وتعالی دی دا ختمونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. محترمو،
دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع او په خپل سنن کې ذکر کړی دی. محترم مسلمانانو دې حدیث کې یو ټکی رالو چې انتم خیرها واکرمها علی الله، تاسو الله ته ډیر غوړې، په الله باندې ډیر زیات ګران یې. نو سي پدی باندې الحمدلله ویل پکار دي کنه. محترمو مونږ خو تاسو په نه وی امتونه خو ډیر زیات تیر شوی دي. د دې امت بارکه قران کریم کې الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو د خلقو د نفع د پاره پیدا شوی او خلقو ته نفع رسول بسی. اغم قرآن ذکر کړي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو کار برد د منکری، د منکرات رد بکوي، د ناروا رد بکوي، او دا انتهایی ګران کار دی. په دې وجه محترمو نن اگر شیخ صاحب محترم زمونږ یو ورور شهید شوی دغه تعزیتی پروګرام کې شیخ صاحب فرمایلیو چې زمونږ د یو جماعت سره ګوري دشمنی نشته ښه، د خپلو مشایخو دا خبرې په دې باندې عمل کول پکار دی. زمونږ د سیاسي او نه د مذهبي جماعتونو سره دشمنی شته، دې سره زمونږ دشمنی نشته. زمونږ کار رد د منکر دی، که خپلو مرګرو کې هم به رد د منکر کوو، که نور خلک کې هم رد د منکر به کوو. الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب.